بسم الله الرحمن الرحيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدقت يا رب العالمين. فالتقطه آل فرعون دې پورې را رسېدلی الله رب العزت فرمایي بس راوچت کړه لره د موسی علیه السلام لره آل فرعون. موسی علیه السلام خپلې مور چې دی هغې په صندوق کې واچو او په صندوق کې اوبو د پاسه را روان مور د موسی علیه السلام چې وه هغې ته خپلې مور ووي ته ورته د لرې نه ګوره چې دا کوم خوا ځي. هغه ورپسې لرې روانه وه چې د خلکو پې شک را نه شي چې دا د څه څه اوبو ته ګزار کړو. بیا موسی علیه السلام هغه د فرعون خادمانو یا مالیو یا چې دوبیو مختلف دغه راځي هغې راوچت کړ خیر او فرعون کور ته ورورسو. چې ورورسو فرعون وی کیدای شي دا هغه ماشوم وي کوم چې به زما مملکت بادشاهي دا ختموي. زه یې قتل کوم. ښځې ورته ووایي چې نه قرة عین لي ولکه دا خو به زما دپاره د سترګو یخوالی وګرځي او ستا دپاره نو کرتوی ما دوې ساعت. چې کله دی موسی علیه السلام چونکې ماشوم وزدله خو د پیو ضرورت الله رب العزت فرمایي چې موږ پې د نورو زنانو پې حرام کړه. د نورو زنانو پې ولې د سره خوله نه وروړله. د مشرکانو زنانو پې ولې د سره خوله نه وروړله. د ماشوموالي نه داسې د فطرتي موحد نو موسی علیه السلام چې دی هغه زنانه به د مختلفې راتلې د پیو دپاره به د بادشاه د کور کس دی ماشوم دی. هغې وایي چې پی ورله نو خامخا انعام به وي پیسې به وي خو د چا پیم چې دی هغې ته یې خوله نه وروړله انتي ده د زنانه. د موسی علیه السلام کور هغه دغه ځای کې موجوده وه. هغې ورته ووایي زه د هل ادلکم او ادلکم وایي آیا زه درته خبرداري درکړم په یو داسې ځای باندې په یو داسې کور باندې علی اهل بیت چې د هغې پې به دا ماشومه وڅکي او د دې لپاره به هغې حفاظت کوونکي وي او د دې لپاره به خیرخوا وي. هغې ورته ووایي دا به کوم کور وي دا پلانکې کور دی د هغې پې چې دا ډېرې زیاتې خوږې دي هر ماشوم دغه موسی علیه السلام مور یې راوغوښتله. هغې چې ورته څنګه پې ورکول موسی علیه السلام وڅښه. الله ورته ویلي وایي ان ارادتو الیک دا به زه تا ته راواپس کوم غم مه کوه واپس به ته لا تخافي ولا تحزني زه به درته واپس کوم. نو موسی علیه السلام مور ته فرعون وایي چې ته دلته کې ایساره شه تا له به یو خپله کمره وي په هغې کې به موسی علیه السلام درته پې ورکړې تا له به ماهانه موږ پیسې درکړو وغیره. استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ظهورالدین خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه الله دې په قبر باندې ټولها رحمتونه رانازل کړي. هغه به فرمایل چې د موسی علیه السلام مور ورته ووایي چې نه زه د هغه ښځو نه نه یم چې په پردي کورونو کې کار کوي. زه که ماشوم له پې ورکول غواړې زه به په خپل کور کې ورکوم ورنه درسره کویم. هغې ورته وایي چې نه بس صحیح ده خپل کور کې پې ورکوه. او موسی علیه السلام فرعون وغوښتله چې د خلته زما حکم نه مني چې سزا ورکړو اسیر وي. ورته وایي چې نه ستا دې سر سویمه ده پرېږده دا خو زموږ لپاره یو ماشوم دی خیرخوا چې پې ورکوي دا پرېږده
بیل ورته په خپل کور کې ورکی ورته اتبع ته چې موږ راوړل چې موږ یې هفته کې ولا راوستو الله رب العزت ورته خپل مور ته واپس کو او په پیو باندې ولا پیسې ورکولې چې نو پیسې راوړل دي الله فالتقطه بس راوجد دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام لرا آل فرعون یکون لهم دپارا دی چې وګرځي د دیو دپارا عدوا فعاقبت کی دشمن اوس وډاري دشمن نه او انجام به دغه چې د دشمن یکون لهم دپانو دا لام چې دی دا د څه دپاره دی دا د عاقبت دپاره دی عاقبت نه لغايه لیکون دپارا دی چې وګرځي لهم د دیو دپارا په عاقبت کې عدوا دشمن وحزنا او سبب د غم به ورته وګرځي فرعون او فرعونیان ان فرعون یقینا دا فرعون وهامان وجنودهما والأخكار دغدوارو كانوا دي خاطرين دا خطاكارنا دي دا خطاكارنا وخانا دي دا الأخكار ودي دا روح دا خطاكارنا والله توسعي وقالت امرأة فرعون أخذ فرعون أسيمي رضي الله تعالى عنها جاءت فرعون تروي قرة عين لي دا بلسترگو یقوالی زما دا پارا دا بچی زما دا پارا ولکو دستا دا پارا لا تقتلوه مقتلو دلاناتی مقتلو سیم بیورتوی خان بدی مقتلو عصا کربلا این فعنا چی پایدا بلا کرمنتا او نتخذو یا بغنسو دلرا ولدن فا اولاد سرا دی ممولا پایدا راکی کربلا او یا به په اولاد ونسو بچی مونشتا ځان ته خو خدای وې خدالا دا کار نه بچی نشتا لږ نشتا او نتخذه ولدا او یا به ونسو دلرا ولدا په اولاد سره لا تقتلوهم وبنسو دلرا په اولاد سره وهم لا يشعرون او دین پویدل الله دین پویدل کدا ورته پتا وا چې دا به زما دشمن وي د الله سبا زما بادشاہي دا ختمېږي نو بیا به چرته راټینګ کړي بیا به ویلي کا ورکا واصبح فؤاد وغرد فؤاد زرو ام موسی د موسی علیه السلام فارغا خالی بے صبر یا خالی عن الصبر اے د صبر نه خالی ګرځیدو معشوم بچیو وګته گزار کو بے صبر شو مور او سړی بے صبر شو الله رب العزت فرمای ان کادت قریبوا لتبدی چرا خار کړی وی به د معاملې لرا قریبوا نږدې و چې د معاملې را خار کړی وی اے ولی زکه چې بچی د دې زنانو ته وی چې خپل بچی می وغه سر می دادا وګورو ته می گزار کو الله وی لولا کچرتا ربتنا من نه مضبوط کړي استقامت هم نه ور کړي اعلی قلبها د زړه د دې د زړه مضبوط کو استقامت هم ور کړي دارا ولی لتكون لبارا دي جداشي من المؤمنين دا مؤمناننا قائمين عن الإيمان جدا قائمة مستقيمة پا ایمان والا باندې دا آغی خلقون شي دا دی دا بارا دا دی دا ذکر مضبوط وقالت موویل چا مور دا موسیٰ علیہ السلام دی اختی خور دا موسیٰ علیہ السلام تا اسفی ورتسوی اتبعی اثروه ورپسیده دی صندوق پسیده اسفیزه دی صندوق پسی فبصورت دیسکو فبصورت پس دی کتل بیهی دی صندوق تا عن جنوب عن بعید دلرین ورتکتا دلیل دیننا عن جنوب دلرنا دلتا یو سائٹ مانا مغشتشی عن جنوب دا یو سائٹنا خو سائٹ بم چلی نو لری هل ادلکم آیا ندی خوری ویل فقالت مولی هل ادلکم آیا خبرداری در تم تاسو تا
وقالت وویل مور د موسی علیه السلام دی اختی خور د موسی علیه السلام تا اسویه چی رستو دا دی صندوق بسی فبصورت نبزدی قتل فکانت نظری الیه نظرو الیه دی نظر کو دا صندوق تا فبصورت بزدی قتبی لغا صندوق تا عن جنوبین دیو سائدنا دلرنا وهم لا يشعرون او دوی نو پوهه چې دا خور د موسی علیه السلام ده وحرمنا او من حرام کړو علی بدی موسی علیه السلام باندې المراضع هغه پیدا چا د مرضعین هغه پیدا ورکوونکو د پیو ولد زنانو څومره چې د پیو زنانه وي هغې پیمو په حرام کړو من قبل روان د موسی علیه السلام نا فقالت نوویل دی خود موسی علیه السلام هل ادلکم اولا ادلکم آیا زه خبر درکم تاسو ته علی اهل بیت پیودا سکور باندې یغفلونه چې حفاظت وکوي د دې ماشوم زه تاسو له خبر درکم تاسو ته وښایم یو داسې کور چې هغه به حفاظت کوي د دې ماشوم ها د به حفاظت کوي لکم ستاسو دپاره وهم له ووي به د ده دپاره ناصحون د خیرخواهیانو نه د ده دپاره د خیرخواهانو نه وي ښه فرددناه نو بس وګرځو موږ ده لره بس واپس کړو موږ ده لره الی امي خپلې مور ته دا معشوق چې دی الله رب العزت فرمایي موږ خپلې مور ته واپس کړو کای دپاره د دې لاندې کوي کای دپاره د دې تقر عینها چې یخې شي سترګې د دې په دې معشوق سره ولا تحزن او چې غم ونه کړي غمجنه نه شي ولتعلموا دپاره دې چې پوه شي ان وعد الله چې یقینا وعده د الله رب العزت حق دا حق ده الله رب العزت فرمایي وی دا معشوق چې دا موسی علیه السلام دې واپس خپلې مور ته رابطه دپاره د دې چې د دې د سترګو یخوالی وزیږی تقر عینها نو دا اولاد چې دي دا چې کله سم وي نیک وي صالح وي نو دا د مور او پلار دپاره د سترګو یخوالی دی او که دا خراب وي ګمراه شي پلید شي نو بیا د مور او پلار دپاره د شرم سبب ګرځي انما اموالکم و اولادکم فتنه مستاکار دی چې دی په کومه لار باندې سمي دی کوم معامله ولري د کوم څیز سره یو ځای کې دین ورته ښې که صرف دنیا ورته په سترګو به ویني د تجربې نه مثال او د قرآن هم دا اصول چې څوک صرف دنیا پسې شوي دین طرف ته نه راځي په ډېرې پیسې وګټي په زندګۍ کې سکون او ارام نه په زندګۍ کې سکون او ارام نه بل لاره ژوندي وي بچي تقسیم شي لاره ژوندي زامن نه مني لاره ژوندي وي او همدغه کار ته هغه بچي راتاوېږي مور ته راتاوېږي کور چې دا جهنم وګرځي الله نوسم خبره داره چې دین ته صرف دنیا نه ښه ده دا دنیا چې دوښه ده د اوبه دین به په دین ته به هم ځان رانږدې له به کار کېږي او که صرف دنیا نو ته به ترې لاړ شي په ځان به سخته تېره کړي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته چا وویل صاحب دومره لوی بادشاه یې بنو امیه او نور څه کړو تا خو دې بچو ته هېڅ هم پرېنښودو په ډاګه دې دغه شان پرېښودو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورله ډېره تاریخي خبره وکړه هغه وایي دوه څیزونه وو چې دینه مې څه ګټلې وي او ځان له مې آخرت تباه کړی دی خلیفه وقت دی ټولو مسلمانانو خلیفه دی ټولې بادشاهۍ د هغه لاندې دي
هغه ورته دوه سيزونه چې بچو له مې څه ګټلې وي او ځان له مې آخرت خراب کړی وي او دویم دا و چې بچو له مې صرف حلاله ورکړې وي او جمع مې نه ده کړې او ځان له مې آخرت نه یې تباه کړی نو ما صرف د حلالې دا کار کړی دی چې هغې له مې جمع نه ده کړې نو حلال رزق مې ورکړی دی او ځان له مې آخرت تباه کړی دی داسې ما نه شو کولی چې بچو له مې جمع کړی وي هغې له مې مردارې ورچولې وي او ځان له مې آخرت تباه کړی وي دا مې دا کار کړی نو دا د سترګو یخوالی دي نو د دې وجې د خدای نه به په اولاد کې خیر غواړي بابا د شاه منصور رحمت الله علیه به چې څوک رال چې دعا راته وکړه چې خدای اولاد راکړي هغه چې خدای پاکه خیر ورنصیب کړي دا کار مار خراب خدای پاکه خیر ورکړي دا پلانکي شي خدای پاکه خیر ورکړي قاضي صاحب وي استاد محترم دامت برکاته عالیه هغه وایي چې ما ته تاسو وکړو چې سید ته په بارسو کې وي چې خدای خیر ورکړي بارسو کې وي خدای خیر ورکړي نو دې چې ګوره که په اولاد کې خیر وي خدای دې ورکړي که پکې خیر نه وي نو خدای دې نه ورکړي چې یو اولاد وي هغه راپاس یعنې لوی لوی خلک د بچو د لاسه یو ډېر لوی شخصیت نوم یې چې دی نو هغه چې کله دویم واده وکړو خپل بچي ورته ګرېوان ته لاس واچوي بچی ورته نور داسې د بالا معاملات دي د کلو راځي د یو ځای چې د 15 او د 16 کال هلک وایي چې زه به زما لاس ته څه راشي وي زه به د مور نه جدا کېږم د پلار نه به جدا کېږم نور کمې معاشرې نه پاتې کېږم نور څه څوک نه دین کې مه زده کړه دغه باندې فرددناه نو خبره دا ده چې بس نو یوې که چېرته د اولاد کې خیر وي خدای پاک ورنصیب کړي که نه نو نه وایي او دا مال کې خیر وي الله به ورکړي که کار کې خیر وي الله دې ورکړي که چېرته نه نو بس بیا دې ورته نه د خدای پاک نه دا خیر سوال دا خیر سوال خدای پاک په دې ښه پوهېږي چې د له اولاد پکار دی د نه د ده لپاره پکې خیر وي د ده لپاره پکې نه د ده لپاره داسې زندګي ښه ده د ده لپاره اولاد والا ښه ده دا دواړه په امتحان کې چا اولاد نشته هغه هم په امتحان کې چې دی د خدای پاک په دې یعنې خدای پاک چې په دې امتحان اوسې په دې صبر کوي که نه که په دې صبر وکړو لوی مقام دی الله به لوی درجې ورکړي د مخکې سوچ وکړه سړیه د عایشې رضی الله تعالی عنها زه لوی سړی زه لوی شخصیت یم که نه زموږ مور بي سیدنا عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما لوی شخصیت وه لویه زنانه او موږ د هغې د خپلو خاورو ته ونرسو د هغې اولاد مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو زموږ ټولو میندې د هغې د څو بیبیانو اولاد سوچ پکار دی د څومره پیغمبرانو بچیانو لږ سوچ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په زندګۍ باندې د وفات نه پس کوم د هغې صرف لونه پاتې شوي دا په زندګۍ کې نارینه اولاد څوک پاتې شوي دا امتحان دی د دواړو لپاره په دغه باندې صبر اوس انسان خدای پاک ګوري ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین زیر بیا صابرین بس دا ته چې دا خبره راروانه شي ځان ته رامخکې که عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی او چې د چا اولاد شته نو هغې ته مخکې نقشه شته په دې څیزونو عمل مه کوې چې خدای به در باندې احسان وکړه بچي یې درکړه او ته په دې لګیا چې بچې دو هي چې دا دوه درنه خدای وایي بیا دو هي چې پسې منډه وه خدای پاک در باندې احسان وکړه د خدای پاک د احسان ناشکري مه کوه الانسان عبد الاحسان عرب وایي انسان د احسان غلام وي چا سره احسان وکړو علی رضی الله تعالی عنہ فاصل ودرېد ورته صاحب ولې وایي دا پلانکي مې د ده د پلار نه ما یو علم حاصل کړ هغه ورته چې صاحب دا خو د کافر زوی پلار یې مشرک وي یا که نه د ده پلار نه مشرک نه ما یو ټکي ته څه دې زده کړل ما
وخت چې د سپي بالغ شو دته بساله نو زوی ته ودرې ورته ستاره کافر او کافران یا مدغه ویل الانسان عبد الاحسان انسان د احسان بولا په هر حالت شکر وباسه د خدای هر حالت الحمدلله فقالت نبسولی هل ادلکم آیا خبرداری درکم تاسو تا پداسی و قربانی چه حفاظت بوشید لکم تاسو تا پارا و هم له ناصحون او دد دا پارا بدا خیر خواهان نئی پرددناهو نمون اگردول لرا الى امی اخبر امور تا کئی تقرن عینوها دا پارا دی چوگر دی قرار دا دی دسترگو یخوالی دا دی دا پارا ولا تحزن او چدا غم جننش غمون کی ولتعلم ودپارا دی چی پوهش ان وعد اللہ چی یقینا وعد اللہ رب العزت حق دا ولكن اکثرهم لیکن اکثر دلیو لا یعلمون نپوئیگی لیکن وعدہ دا خبر چی دا معلوم شی ثابت شی چی وعدہ دا اللہ رب العزت دا سشی دا حق دا لیکن دا خلق چی ریڈیر خلقو دا نپوئیگی خبر دا چې الله رب العزت کوم وعده کړی دا د مخلوق سره الله رب العزت یې کړی دا انسان دی چې دې بل